बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم وحدان سے پدریم ټرن کې د خپل داوی نه مو تختیر وې زمو دای نه یم نافی مالک نافی چرته شرک حکم لګی د شرک حکم دین لګولای دی وې زمو د خطاب ول چې مستحب نه دي کنه بیا په صورت کې د نافی ګرځیدل بیا وی شیخ صاحب درس پر مولا لیکلی چې دعا پکار نه خود عبادت نو ټیک شو د لری نه چاته आवाज کول هغه نه دعا غوښتل دا خو عبادت ته دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتل نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست کول چې تماده پاره د الله نه شفاعت سوال وکا اي په ژوند کې دا تا شرک غنو چې نبی علیہ السلام ته شکر اتلله نو په خپل قبر مبارک کې حیات ته د متواتراتو ثابت دي قبر خواته راتلل د دعا درخواست کول دا په کم دلیل سره شرک دي ته ولې دواړه خبره ګډوډه بیا دینه پس وای شیخ طاهر صاحب چې شرک دی نو خپل مشر له ولې تزادات ثابت یو مشر دی په یو کتاب کې یو سلی کې بل ته د خپل مشران په دې الته پوروي مسل دلته ته چې هغه چې شرک دی او دلته هم چې پوره عبارت وایو الته وای چې زمونږ د پاره زمونږ حاجات پوره کې په عبارت کې خپل باندې الفاظ موجود بیا مخ کې زما په دلیل باندې جره کوي وای دا خبره مرسل دی نو مراسیل ما عند الجمهور حجت ته کې باس نشته او کتاب رچاره واغستو د یو وابي د وابي د کتاب نه ثابت دی ماشاءالله بیا او مونږ ما ویلو چې د متواترات ته ته نبی صلی الله علیه وسلم کې دغه ما پیش کړو ته ولې پاګه جره کې بیا وی ابن تیمیه کتاب وی دغه نه بغیر د تربل چا حواله نه ګوره ابن تیمیه رحم الله مونږ احترام کو البته په تفردات پسې نور پسې کیږي د یو عالم په تفردات پسې ور پسې کېدل هغه مسلک جوړول د گمراهی ده څنګه چې تاسو ور پسې بیا وی اثارب المنکی والا وی چې دا د هغه لیکلي دي چې دا شرک دی ما تر شرک حواله ته پوسو هغه چې چانه نه دي نقل نو دي چانه نه دي نقل دا شرک شو ما ورته ابن تیمیه نه شرک وخه ابن تیمیه و هغه چې لیس مشروعا الکه لیس مشروعا سره دا شرک ثابت شو مړه دا وېس او غړي وړي درنه شروع شوې دي بیا دا فاتحه که صحیح طریقه کې اگر چې په دې کې د استشفاء رد نشته لري په دې کې جدا خبر خو رد دي د چلته ګوره دا ګوره مولانا قاضي سید اسماعیل صاحب مخکې موږ د دې رد کړل په کم چې تقریزات دي هغه دلته صفه په دې باندې په 69 صفه باندې پوره شو ته چې کوم ځینې عبارت پیش کې جواز فاتحه پر ایک نظر دي نه بل رساله شروع شو ادار بل چا د بونی صاحب دا اخر محمد الیاس خان د دې پورې په دې تقریزات نشته خو په مناظره کې بس تاسو اوس وګ نه کیږي کنه کم دجل بدی مونږ ښکارا کو بیا راغینه پس شروع شو و ابن ابي شيبه لیکلی دي نو مولوی صاحب التر دعا درخواست نه لا تتخذوا عيدا ولا الفاظ موجود دي التغه جدا خبره ده دلته جدا خبره ده او دویم بیره وغسو مولانا زرمان زاروی صاحب ولی کامل لغی عبارت بش هغه کداغه په عبارت کې دی جوړ شورته وای زما اقامه نشته مال اقامه راکا زما ته چیلنج ستا په چوتستان نو زوته چیلنج دی کدا په کې نه به درو پغه متړه مونږ ویلی الته ورتل د دعا درخواست کول دا مستحب دي او په نصوص سره درته ثابتو ستا په شان د دجل نه کار نه اخلو بهرحال ما مخ کې شپږ دلایل پیش کړیو او دا وره پریمنس کې به زمنن وې ما دیو په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات مولا علی خبر راغلی او په غیل زمون هم لګوله خو په زمن کې به وې ما مخ کې در خبري په جواب کې ناشر القرآن نیلوی صاحب لیکي په صفحه نمبر 53 باندې سوکو اے مولانا حسین علی صاحب وہی میں امام ربانی مجد الفسانی کی مزار پر بیٹھا ہوا تھا مکاشفہ کی حالت میں امام ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کا مسئلہ بیان کرنا سلوک میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے تا تب قبر نہ حکم کئی تے مرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ته حکم ہو کہ بیا شرک شي او خپل سند د شرک نه انا لله بهرحال دین راز اوس ګوري هم نه ماته و هم نمبر دلیل خبرګه مخیر ده مصنف د ابن ابي شيبه دا جلد نمبر 17 ده صفحه نمبر 64 ده مولوی سے باورا حدثنا ابو معاویہ عن الامش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر لتوم دا سوق دے سړی دا د عمر فاروق رضی الله تعالی خازن خزانچو قال اصحاب الناس قات خلق تقاد رسیدلو فی زمان عمر په زمانه د عمر سخت قحط زمانه فجاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر د نبی علیہ السلام فقال یا رسول الله استسقي امتك خپل امت د بار د باران سوال وک فانهم قد هلكوا بشکدي ولا هغه سړی ته نبی اسم په خوب کې راغی ورته ته عمر ته ور شفاق ریو سلام ورته وای او خبره ک انه مسقیون چې دی باندې باران شو قل له علیک الکسالک ورته وای چې بو خیرتا باندې قایم اوسه غی د استسقا منځ وک هغه سړی عمر جو ته ورغه ته خبر ورکو فبکا عمر وجلا ثم قال یا رب لا الو الا ما عجزت اے الله ما خو کوتای نه کړی ام دقه نقل کیدار البدايه والنهايه حافظ ابن کثیر رحم الله نقل کوي عمر فاروق صحابه را جمع کړل به ورته ویلا ایها الناس اے خلق استاست قسم در کوم خبر اورید بلال هل تعلمون مني امرا غيره بلال ابن حزب خپل په هغه راوي دي فقالوا اللهم لا فقال ان بلال
بلال خدا د قول صدقه بلال صاحب ویل بلال سوی د خلیفہ راشد تایید ده بیا د صحابه کرامو اجماع ده البدایه نقل کوي ټول ویل صدقه بلال او بلال رشتاوی رضی الله دا تاریخ طبری د دیم د نقل کوي صفحه 124 او 125 باندې صحابه کرامو توثیق وکړو دا صحابه کرامو اجماع سره ثابت شو مولوی صاحب د حدیث اولنې راوي امام ابن ابي شيبه بخاری مرکزی راوي ده ابو معاویه دویم راوي دریم احمد سلورم ابو صالح دا بخاری جلد 201 کې هم دقه موجود ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح دقه سند موجود ده چې جرح ور باندې ولکه سلورم نمبر مالک الدار دا تجرید د اسماء صحابه کې تجرید و اسماء صحابه کې علامه زاهبی جلد 247 کې د صحابي ویل دي باقی نور ورته تابعی ویل دي او وی ادرک وسمع من ابي بکر الصديق وروى عن الشيخ اندري ود کړه ابو بکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بیا وی وکانه معروفا دا معروف سړیو فی الطبقه الاولى من التابعین چاور د تابعی ویل چا صحابي بارل په دواړو کې خبره نشته په دې باندې اتفاق دا وګور الارشاد د امام خلیلی رحم الله صفحه نمبر 313 کې دی متفقون علی شخصیت د دمه په سند در تباسو کوم رسبو دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده دا غینه پس راځو دلیل نمبر مخکې مولوی صاحب حدیث تقسیم درته کولای شم کله ستاسو طرف نه الزام راغی اعتراض راغی ان شاء الله ولس بیا به زما طرف نه محدثینو اقوال په دغه باندې وګوري چې ټول ورته صحیح ویل دي مخکې زم دلیل نمبر 8 تا البدایه جلد 4 صفحه نمبر 98 باندې د امام بیهقی په بل سند سره مولوی صاحب دغه سند نه لري دا سند د امام بیهقی دی د دې البدایه جلد نمبر 4 امام ابن کثیر مشهور مفسر او محدث دی صفحه نمبر 98 کې دغه حدیث نقل کړي وقال الحافظ ابو بکر البیهقی دغه په سند سره نقل کړي بیا وی ان مالک قال اصحاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال يا رسول الله استسق الله لامتك تخبل امت دبار دباران دو طلب وک فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راغ فقال ائت عمر تورشا فاقرئوا مني سلام زما تر ورته سلام واخبرهم او ورته خبر ورک چې باران بوشي وقل له بیا وی په اخره کې وهذا اسناد صحیح سند بالکل صحیح دی اے مولوی صاحب دا د خلیفہ راشد تایید دی د صحابه کرامو اجماع سکوتی ده عمر فاروق رضی الله عنه نو پته چې دا شرک دی صحابه کرامو ته نو پته چې دا شرک دی او خبره واور چې بیل ته اعتراض ونه کې اول خدا سلام صحابي دی شو قبر تر غلو خو کچلو کغه کتابی هم شي کنه د عمر فاروق خلیفہ راشد تایید دی ورته د صحابه کرامو تایید ورته حاصل او دا تحریرات حدیث بیا په خپل سند باندې ډزونه کې هغه نقل کوي او تصحیح کوي باقاعده ورواه الحاکم ايضا وصححه باقاعده تصحیح کوي دغه حدیث نقل کوي علامه زمون استاد ټول په سند کې چې راځي مولانا حسین علي صبري مولا مولوی صاحب زم دلیل نمبر 9 تا الاصابه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1916 دا په بل سند سره نقل کوي اخرجه ابن ابي خيثمه دا امام ابن ابي خيثمه رحمه الله په سند سره من هذا الوجه مطلب قال اصحاب الناس قاتل في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لامتك فاتاه النبي في المنام فقالوا ائت عمر قل لو انكم فعليك قال فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا الا ما جستوا اے دار صحابه کرامو دور دي رسول الله قبر تراغله دي په درې مختلفو سندونو سره ما ویلا بیا مې درته ویل چې سند د بخاری دی یو راوی بخاری کې وخدلو شاید چې دینه پس زدونه کې بولی صاحب نو او د صحابه کرامو تایید ورته حاصل شو مولوی صاحب د دینه پس زم لسم نمبر دري دا القول البدی صفحه 342 صفحه اے مشهور تابعی د محمد بن حرب باهلی 218 کی هجری کی وفات ده الکاشف کے علامہ زاوی ثقه یحیی ابن معین فرمای ثقه تقریب التهذیب ده فرمای قال دخلت المدینه ز مدینه منوره تداخل شم فانتهيت الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ترالما پیدا عربی نوزو ان بایر یو عربی راغ خپل اخه اوخه وتړولتا ثم دخل القبر نبی سم قبر خواته ور فسلم سلام قبر تراغه فسلم سلاما حسنا الته سلام کو به دعا وکړه به د آیات وی ولو انهم ظلموا انفسهم بیل وقد اتيتك مقرا بذنبي زتا تراغله د خپل ګناه اقرار کو مستشفیان بک الى ربک ز شفاعت کې پیش کوم تخپل زما شفاعت وکا او ما ثم التفت الى القبر فذكر به وګد حدیث ذکر کو اشعار الته ویلا اے د په بل سند سره محمد حربي باهلی د بل تابعین واورا در تابعین دور دي او ما د مصطفی په تعریف کول چې ما احب السلف چې سلف دلره خوخ کړي وي قرآنی آیات احادیث د ټول ز پیش کوم یو تفصیل سره روان دي دا په شعب الایمان کې هم دقه نقل کې سندن جلد نمبر 3 صفحه نمبر 15 17 1517 مولوی صاحب د دینه پس دلایل سلسله په چلو ان شاء الله خلص دلایل ما پېښلا وادان صاحب کله وې زمو دای دی کله وې ويرا شرک حکم دی لګولې دی
یو دلیل دغه سره راوړه چې د رسول الله صم روزي مبارک ته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه نه خودل دی نه به وخت کله شاعري شروع کې کله عبارتونو کې ګډوډواله شروع کې کله اکابر خپل اکابر په منځ کې تضادات ثابت اے پته دینه لګي په کم طرف رواني عبادت ولا دلایل پریک دوا او بیا ما ته وی چې پلان کې خبره حجت تکره سابق ولا حجت نه غړي دا نه د حق صفه 19 وي صحابي کا قول و فعل حجت نه ته څنګه تابع پیش کېدل ټول اول د مولانا صاحب چې د چې کم دعوه کړي واغه تا ثابت نه کړه ما صرف دا ویلیو چې زه استشفاع عند قبر النبي د دین نفي کوم واغه د ثابتوم او ما درته حکم کې دا خبره کړي چې زه د سلفونه خیمه غدر ته خیمه دا پاتې کا سي طریقې نه مې درته خدا کتاب راغس تا ویلی چې پدې کې چې د بزرګانو یو خبره خو دې دا وکړه چې دغه ځای کې دا د بل چا کتاب د زمیمه ده صفه 70 کې دی لیکي دا به وګورئ لکه صفه 70 کې دی لیکي वही बुजुर्गानों बाज मसाइल की तशरीहात तो हमने किताब हाजा की ज़मीमा सवालात व जवाबात में पेश कर दी है ताकि अवाम पर हकीकत आया हो जाए दा पदी की दा ज़मीमा पदी की दाखिल दादी पखपल लिखल एक सबर यो मिनट पदी की बुजुर्गानों सपचार की शेख हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह लिखली दी चिदा किताब मा दावल न तराखिर पूरी कतल जमा सर इत्तेफाक दे पदी की दरमानी पतवा जी बस खबर में देता हूं जी लख सबर हो यार बल खबर अदा چې پدې کې چې د تعویل چې د سفارش خبره نشته دی خو ته ګوره وای بزرگانو हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से बयान दिली कि उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश वो भी गोरा हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से अर्ज मारूज करते हैं उनसे मदद चाहते हैं वलिदासद माता तो नहीं और तावील गोरे कि मसालिक द अकाबिर का मसलक व मशरब ताई पदी की दा खबर नष्ट कदा दी वो खुद जबरदस्ती सी सी हुकम से इसम मका वदा किताब लगो गोरा नूर इसम नशे कवले देखिए दाली के लिए गोरे जाओ रोज़े अक़दस पर जाकर अर्ज करो कि मेरे पास इकामा नहीं दा अल्लाह तो सवाल ले कदा अल्लाह नबी तो सवाल ले दा दक्का खबर दा दल पदी जे के रत कई सोई उनसे मदद चाहते उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश करते उन्होंने मरहूम बुजुर्गों की सुन लेने को महज मुमकिन नहीं बल्कि अम्र वाक़या मान लिया है ये अफ़आल शिरकिया करते रहते हैं दा अफ़आल शिरकिया कई दागे न बाद लग सबर बल खबर दादा چې دې ماته چې ته د دعوی نه تختی دې زه د دعوی نه نیم تختیدلې دعوه کې ما نفي کړې و او زه پاغه ولاړم ته ثابت کا زبستا سره ومنم حکم چې دې ما نه د لګول مې زبې د فقهاو نه پیش کوم تعویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه د شرک فتوا نه د لګولې دا وګوره جی والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم أن نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحد نطلب منهم أن يشفع لنا دې ته لاندې لیکل والمشركون من هؤلاء دا مشرکان دي پتوی در باندې لګولې د الله بندا دی خو ګوره چې دا زما سره مجالس الابرار دی د چا دی بزرګانو دا حنفي عالم دی احمد ابن محمد الرومي الحنفي عالم دی کې د سلی کې ګوره ورته وای بزرګانو وای اما زياره البدعيه زياره بدعي ستوي وهي زياره القبور لاجل الصلاه عندها والطواف بها ذلك فان اصل هذه زياره البدعيه الشركيه دا بزرګانو دا زیارت بدعي دی شرکی دی ماخوذ منهم وليس بشيء من ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين دا د علماء مسلمانانو کې یو نه دی نقل ولي اذ لم يفعله رسول رب العالمين دا الله نبی دا نه دی کړي ولا احد من الصحابه دا صحابي نه دی کړي والتابعين وسائر ائمه الدين بل قد انكر الصحابه ما هو دون ذلك صحابه کرام خو په دې باندې رد کړي ان شاء الله اوس درته نور خیمه په دې بل صفحه کې پدې کې دې سلی کې بزرګان ګوره وی قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله سوى يستقبل القبلة عند السلام ايضا ولا يستقبل القبر چې قبر لذي کنه قبله ته مخکې قبر ته نه مخکې بیا لیکي وقال غير لا يستقبل القبر عند الدعاء بل قال انه يستقبل القبلة وقت الدعاء په اخر کې لیکي وی بزرګانو فإن الدعاء عبادة دعاء عبادته كما ثبت بالحديث المرفوع إن الدعاء هو العبادة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خاصة لله عبادة خالص د الله د پر ګرځولې ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها پدې کې هیڅ یو شی اجازه نه کړې ده بل خبره تا دا وکړه وختي چې بزرګانو د الله نبی چې دینو تعویل چې د الله نبی دا خداغه د مرګ نه بعد د شفاعت سوال لنو د الله د نبی نه مخکې انبیای کرام تیروتلی کنه بل خبره دا زه دا ویم کدا خبره جایز وي د الله د نبی نه په صحیح حدیث کې په یو طریقې سره ثابت ده ثابت نه ده
بل خبر دا چې تا چې کم بلال ابن الحارث مزنی واقعا پیش کړ دی خو تو ګوره مليانو دې کې بزرګانو دا زما سره دا څوک دی ګلدستې توحید څوک دی ستا استاد دی شیخ سرفراز صفدر صاحب زبان به زمای جواب بستا د مشر ان شاء الله العزیز سلی ګوره वही एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी ने क़साली में या मोहम्मद कहा था वगैरह वगैरह पहले के वही कामिल इब्न आदि पाई किसी लिए वही जवाब के लिए कि वही कामिल इब्न आदि चौथी दर्जे किताबों में है और इस तबक़े के बारे में हज़रात मुहद्दिसीन का फैसला ये है कि ए अहादीस काबिल एतमाद नेस्तन कि दर अक़ीदा या अमल बयाना तमस्सुक कर शवत लिखली वही दी कि दास रवायतों सही नश्ता शागा काबिल एतमाद द पर द अक़ीदे द अमल पदी के लिखली मगर उसूल हदीस की रूह से इस तबक़े की कोई हदीस सनदन सही साबित हो तो इसके साथ में कोई कलाम नहीं आखिर की दा खबरों कर दागे न कबल दा वेली दी چې د دې روایتونو په عقیده او په عمل کې پکار نه راځي څوک وي دغه روایت راغستره چا ګلدستې توحید کې ستا استاد دی او بیا ګوره دا شیخ حسین علي صاحب دی دا استاد استاد دی دې په کې سلی کې ګوره جی او دا سره دا تفسیر به نظر تاوی تحریرات حدیث کې هغه املا ده استاد مشروم لیکلی او دا په دې ځکه درته اوس صفحه درته خیم چې دا د شیخ حسین علي صاحب خپل تفسیر دی اوس په حواله در کوم ان شاء الله العزیز په دې کې سلی کې ورته کېده جی فالجواب ان هذا ليس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب دا دی چې دغه کم کس دې پیش کړه صحابي د الله د نبی نه دی بل هو مجهول الحال ومجهول الاسم دا مجهول الحال دی مجهول الاسم دی واسناده غیر معلوم الصحه د دې سند چې په اعتبار د صحت سره غیر معلوم دی په اخر کې څه لیکي فالجواب في سند روایتي سيف بن عمرو الزبي اجمع ولا زوفي د په زوب باندې اجماع ده او بیا سلی کې وتهم بالزندقه زندقه ویل شي او زندقه ویل شي دا پرون منګه پس کې لغت کتاب کې وکتل نو د دې خبره ثابت شو د آیات ساته چې تفسیر به نظیر کې پدې باندې درلدا قول کو استاد چې د دې حدیث پدې راوي په زوب باندې اجماع ده دا غینه بعد بزرګانو دا حدیث دم راغی سره جلاء العینین والا دې سلی کې وهذا اسناد ضعیف سند ضعیف دی مناسب اوس ګوره بزرګانو تا ویلو چې بزرګانو ته ویلو چې د صحابه دا عملو زویمه د حضرت عمر رضی الله عنه عمل ته ګوره دا ګوره د زما سره بخاری شریف دی د اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری بخاری شریف نه درته خمسوي ګوره جی دا حدیث دی عن انس ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما بشمره حدیث پیش کو زیدته دغه کوم هم نه حسابو مې درته هم نه ورنما چې کوم خپل حساب کړی باقي سره د سوال لسم پنځلسم نمبر جوړي سلك عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وكان اذا قحطوا استسقى بالعباس كله چې بقحت راغلی و استسقاء په حضرت عباس باندې کوله فسلكي فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون یک ګوره بزرګانو خبره راته خو دا د الله د نبی وخلاړو د الله نبی وفات شو ته یو خبره دا وکړه چې بزرګانو په ژوند کې چې دی په ژوند کې چې د الله نبی راتل شرک نه د مرګ نه بعد شرک بزرګانو مخ تاسو ته اول چې تاسو حیات دنیوي منئ په هغه ځای کې خو چې ته حیات دنیوي راتل نه کول نه هغه اخر خپل خبرې لراغله مونږ به چې درته ویل چې حیات دنیوي منئ د غي لوازمات منئ هغه له دینن مکمل ځان را ورسو اوس خبره ده د بزرګانو دی حدیث کې دا خبره راغله چې حضرت عمر رضی الله عنه وی حضرت عمر رضی الله عنه با استسقاء په حضرت عباس رضی الله عنه باندې کوله د دې ځکه راغلل دې ځنه زه خبره ثابتومه یو خدای کې توسل به ذات النبی باندې مرد دی دویم په دې کې په استشفاء د قبر النبی او استغفار او په دعا او په پکار باندې مرد دی څنګه ولی هغه ته ضرورت د باران د راتللو هغه ته ضرورت د قحط ختمېدلو نو دا غي د پاره حضرت عمر رضی الله عنه دا سینه دي کړی چې زمد الله د نبی قبر خواله او التب دعاوکم حضرت عباس راغختو او حضرت عباس راغخته نو ایکم توسل بذات العباس نه دا اوس درته زخیمه هغه ته موږ له دعا غواړه اول راکه فتح الباری کی دا دلی کی ګوره وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس ان عمر استسقى بالمصلى وقال للعباس حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عباس ته تسوي قم فاستسقي فاسجي ومن له استسقاء د پاره سوګه دعا وغواړه فقام العباس حضرت عباس ته فاسد او دعا غوښته دی خو ګوره دا زما سره فیض الباری دا علامه نور شاه کشمیری صاحب فرمایي وليس في توسل المعهود الذي يكون بالغائب حتى لا يكون به شعورا اصلا اوس ګوره جی بل فی توسل السلف زما د مخ کې زم قابل استدلال نه دی ما مخ کې د حدیث نه خپل استدلال کړل بل فی توسل السلف دی کې توسل د سلف دی هغه څنګه اي يقدم رجلا ذا وجاهه عند الله ويأمره ان يدعو لهم ثم يحيل عليه في دعائه كما فعل بالعباس
بیاسل کی ولو کان فی توسل المتاخرین لمحتاج الى اذهاب العباس کپدې کې توسل د متاخرین وې نو دیو له بیا عباس نو ته تک ته ضرورت نه وغی ځان سره بوتو ته ضرورت نه ولکفا لهم التوسل بنبي بعد وفاته فرق دیو کو لک صبر یو منټ دیو فرق کو بیاسل کی وهذا النحو جائز عند المتاخرين ومنع منه حافظ ابن تيميه دا د متاخرین ثبوت ته ما د سلفونه راته وخایا د قران نه نشو خو د ګوره ما ته دا ویلو چې ته استشفاء عند قبر النبي ثابت ده په قران کې یو لفظ خو په دې زید در سره منم په حدیثو کې وخه در سره منم د صحابینه وخه در سره منم امام ابو حنیفه نه وخه در سره منم نشي ثابت ولې بس دا غینه بعد چې بزرګانو رحیم مولوی صاحب سلور تر نو والا او تر اوسه پورې خپل دعوی تر سره راغلی هم نه دی چې ټچ کی دا مناظره به خلک اوري کله توسل ته ځي کله عباراتو کې خپل مشرانو عباراتو کې تضادات ثابتوي کله یو طرف ته اوس چې دا توسل عبارت پرې شروع کړه دیو ته مې ویل پرې د ټایم خو بس ډکې نو که دغه نه کوي خو بیا به جګړه کوي پرېږدي چې کوي دویم نمبر هغه فاتحه کې طریقې بیا راواغستل چې مونږ ته درې ځل جواب وکړو چې یاره دوکې نه کار ما اخله او بیا چې هغه عبارت یې ووایو نو هغې کې هم دغه خبره چې عامو قبرونو راتلل عرض معروض کول د رسول الله اسلام او د عام او اماتو قبرونو کې ځمکې اسمان فرق شته مونږ صرف ستا مشرانو هم کړی دی دویم نمبر مجالس الابرار یې پیش کړله ګوره پته ورشي ولم لیکل دوړ کې فرق درسته پیش کوم دویم مجالس الابرار نو مجهول سړی دی مجالس الابرار تر اوسه پورې پته نه لګېږي مجهول خلک مه راوچوته وه بیا وایي هغه وایي چېرې دا د صحابو نه ثابت تابعین نو زه قرآن حدیث تابعین ته به مسلسل پیش کوم پته نه لګي دا تا ته ولې نه ښکارېږي بیا وایي دعا عبادت دی ګوره دا خبره ما بار بار وکړله چې دعا څنګه چې ژوندو ته توسل یې پیلې هغه ته ویل ماله دعا وکړه رسول الله صلی په خپل خبر مبارک حیات ته هغه تر دعا درخواست کول دغه په دې معنی سره عبارت د الله نه دعا غوښتل د دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي د جل نه کار ما اخله بیا وایي عقیده د دین نه ثابت ما مخکې لیکلي دي چې دا مستحب مستحسن عمل دی هغه ته مونږ ضروري واجب عقیدې په درجه کې نه ګرو بیا په تحریرات حدیث باره کې ویل چې دا خو املایي دی مولوي صاحب دا د مولانا حسین علي صاحب رحمه الله د ژوند اخرنی کتاب دی دغه مخکینی کتابونو په دې سره منسوخ ګڼلی شي د ژوند او زندګۍ اخرنی کتاب دی بیا د هغې نه پس دویم مولوي صاحب راغی وایي بخاري شریف دا ستا مشر په دې باندې مستقل کتاب لیکلی وہ یہ بخاری امام بخاری نے نہیں کسی کنجر نے لکھا استا مشر ہوئی بیر دین پس دار آگے استا ندائی حق دی جل نمبر 1 دے صفحہ 578 دیو دا مڑو بارے کیوں اپنے دوستوں سے ملاقاتی کرتے اس عالم برزخ کے اسمان زمین اور جنن میں جہاں جی چاہے جاتی ہے اور اپنے ساتھوں کی یاراوری کرتی ہے دستا مشران لکھی پا مونگ میں الزام ملگا بیر دین پس دا اقامت البرحان والا وی فتح الباری کو رسل معتبر نہ دے دستا مخوی فیض الباری تیرے سل پیش کے فیض الباری بارک دین پس بے دے را گئے وی مجهول الحال لے پلان کے ما التوازی ہوئے لا اس پا دے باس نکو ما زکدہ عمر فاروق رضی اللہ تایید ورطا حاصل لے خلیفہ راشد صحابہ کرام لبانگی کی برتس در وخیمہ بہرحال بیا دا پا حدیث باندر جرحی طرف طرف لو ما یو راوی خودو جر بخاری راوی دے داغی نپس دا حدیث ثابت نرے و ضعیب دے دا جرحی مبہم داری جب کی کہہ رہا ہو ملی سے او بیا ما دام ویلی و چې به یو حدیث په سند کې معمولی زو برام شي نقصان نه رسي ځکه اتفاقی ضابطه ده لسو کتابونو په حواله سره کې ټیم را ترکه ټیم ودرې شي درته پیش کما چې په مستحب بلکې ندای حکم لیکل دي چې په مستحباتو کې ضعیف حدیث هم کافی دی اول خو د بخاری په سند سره ده ضعیف دین الحمدلله دین بس راځم یو لسم نمبر دلیل دا زما سره ابن کثیر ده جل نمبر صفحه نمبر د 778 ده وی امدد قایت دل وقت ذکر جماعت منه الشیخ ابو منصور الصبافی اے پورے جماعت نقل کړه یو کس نه په کتاب الحکایت المشهوره عن العدوی قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول سمعت يقول ولو انهم ظلمون بهم جاءوك الى اخره وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك الى ربي بيشو زرا غلم تا شفاعت درخواست کی رسول الله په خبر باندې وای دا مشهور دی دا ټول لیکلی دي دا مشهور دی لہذا باقي باس مکوا دین پس اعظم امام مالک رحمه الله امام مالک رحمه الله نو مواغ سو انسان نه دی نقل دا سمس امام ابو حنیفه قوله مجالس الابرار ولا مجهول سړی نو کور چرته سند نشته دا شفاء د قاضی عیاض رحم الله دا صفحه 251 دا امام مالک رحم الله مناظره نقل کې په سند سره امیر المؤمنین جعفر سره د باز شروع دی ورته وی لا ترفع صوتك في هذا المسجد في هذا دا ستا استاد دي کو وسیله د قیامت پر بل استقبله بلکہ تمخ کریتا واستشفی به فیشفعه الله تعالی بلکہ شفاعت درخواستوں کے نبی علیہ السلام تا اللہ تبستا شفاعت کی ولی قال الله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا پورا په سند سره نقل به سند خبرې من نقل کوا مناظره د امام مالک رحم الله ور باندې شوی دا بولی چې بو د دین پس راځو
دلایل ګڼ دي خو زه فقهاو ته هم راځم چې بیا وایي چېرې فقها نه وو دا زما سره اول نمبر فتح القدیر دی جلد نمبر 3 دی صفحه 169 ده د احناف معتبر کتاب دی بیا وایي چې قبر مبارک ته راشي ثم يسأل النبي صلی الله علیه وسلم شفاعه بیا به نبی علیه السلام ته شفاعت درخواست وکړي چېرته قبر خواته پنځپیریان وایي شرک دی فیقول یا رسول الله اسألک الشفاعه یا رسول الله اسألک الشفاعه نبی علیه السلام خواته به راشي شفاعت سوال به وکړي زما لپاره دعا وکړي چې زه په دین اسلام باندې وفات شم دا مولوي صاحب دویم نمبر عالمگیری 500 علماء احناف فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 266 دا دے وی فیقول السلام علیکم یا رسول من فلان ابن فلان خپل بم ذکر کی بے چورته چا ویلی اے د الله رسول الله پتا باندې سلام پلان کی زوی پلان کی طرف نه اگے شفاعت کو یستشفع بک الی ربک فشفع له ولجميع المسلمين هغه د بار شفاعت سوال وکړو د ټول مسلمانانو د 500 علماء احناف استاد مجهول کتابونو نه دریم نمبر مولوی صاحب دا مجموع الانهور د احناف معتبر کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 دی وی طریقہ ذکر کوي بیا بو السلام علیکم یا رسول الله اسالک الشفاعه الکبرى اے د الله رسول شفاعت کبرى رسول زمانه پر الله نه شفاعت وکړه دا مولوی صاحب مخ کې راځو صفحہ نمبر 208 دا کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله فيتوسل بفقن واستشفع به الى ربه سبحانه بیا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شفاعت درخواست وکي دا شافعی المسلک المغنی لابن قدامه حنبلی جلد 5 صفحہ 214 کې لیکي صفحہ 200 بیا به ولو انهم ظلموا دا وقد اتيت مستغفرا من ذنوب بیا نبی اسلام روزي مبارک تور شفاعت درخواست وکي دا شفاء وفاء الوفا ده ابو منصور کرمانی د حنفیو نه جلد 4 صفحہ نمبر 225 کې دی وقال مسعود من الخلفين كان احد او صاحب تبلیغ التسلیق کچار تر سلام درخواست کړ نبی اسلام روزي مبارک ته ورسو هو السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر هغه شفاعت درخواست کړ ته ورله شفاعت وکړه دغه رنګ د شفاء او استقام د دې سبب نمبر 208 ان كان احد او صاحب تبلیغ السلام تقول السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر شفاعت درخواست کړ اے دومره فقهاو ته پته نه لګي پنځپیرانو ته پته لګي چې دا شرک دی دا ما ثبت به سنت د شیخ عبد الله صبر مولا د موي چې قبر خواته براشي شفاعت درخواست به وي قد جئنا يا رسول الله ظالمين مستكبرين لذنوبهم من بخبل ځان باندې ظلم کې استا قبر خو فشفع لمن جاء ظالما بیا بر شفاعت درخواست وکي پوره دا خبره بنقل کی دا مراقل الفلاح شرد نور اللذا سب 432 دا په معتبر ترین کتاب دی موي په صفحه نمبر 432 باندې وی التبراش وی السلام علیکم یا رسول الله من فلان من فلان يتشفع بك الى ربك فاشفع له وللمسلمين اے د الله پیغمبر د شفاعت درخواست کو تر هغه لپاره سفارش درخواست وکړه او د پوره امت د باره موږ زرا زم علماء دیوبند ته مونږ سیو دا خو فقهای کوم لس حواله نورم پیش کولای شمه خو د ټیم په مطابقت سره لس ما پیش لدینه پس علماء دیوبند ته تسکین الصدور دا هغه کتاب دی چې په دې تمام اکابرین دیوبند په دې باندې تقریرات کړي دي مولانا حسین احمد مدنی د ټول پکې دي کم کتاب په مجهول کتاب دغه حوالہ خود رہا مولانا مدنی سے پڑھی تقریر لکھی تمام اکابر دے سے لکھی چون کہ انس وسلم کے قبر مبارک کا علم تواتر سے ثابت ہے اس لیے آپ کے قبر کے پاس حاضر ہو کر یہ کہنا کہ حضرت آپ میرے مغفرت کی شفاعت فرمائیں جائز اور درست ہے دے تمام اکابرین علماء دیوبند اجماع دویم نمبر ابی حیات مخکمہ دا عبارت پیش کو صفحہ نمبر 52 باندې زما استاد سند دے فتاوی رشیدیہ دا دے وہی دا قبر خواہت راتلل دو تیسری کہ قبر کے بعد جا کر کے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے اس میں اختلاف ہے پدی کی اختلاف دے چام موت تراتل شترے کنا مگر انبیاء کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں انبیاء پر سما کرے چا اختلاف نشترے انبیاء قبروں تورتل دعا درخواست کول پدی کی اس سے اختلاف نشترے دا مسائل ربط قاسمی جلد 5 صفحہ 338 سے مشہور معتبر صفحہ نمبر 338 دے مو اس کے بعد کے سلام کو جس نے اپنے اس کے بعد اس کا سلام پہنچایا جائے جس نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اس کے لیے یوں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک فاشفع له ولجمیع المؤمنین یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کی جانب سے سلام ہو وہ آپ کے پروردگار کے بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہے پس اس کے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائے دغس یو کتاب پورا حنا پورا فقہاو را واخلا چې قبر ته ورتلل د زیارت په وخت کې هغه شفاعت درخواست کول شرط دی بسم الله وکړه شل والمکوا دا معرف القرآن مفتی شفیع سے مخکمه د عبارت پیش کوم نشي دغه رنګي
نشر الطيب د مولانا تانوی سے بریم الله هغه وی قبر خوا ته ورشي شفاعت درخواست وو کې بیا روایت نقل کیږي اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا صحابہ یا تابعین چا نکیر نہ کړه پس حجت سو الاو سنن دے مولوی سے دیم وی فثبت ان حکم الایت بغل بیا وی فینبغي لمن ظلم اے پکار دی مناسب دی چې چا بزان باندې ظلم کړي ایزور قبر او زیارت وکړه قبر داغي او د مغفرت دعا وکي نبی علیہ السلام مولانا دعا د مغفرت وکي زما استا خبره په توسل کې نه ده او زما استا خبره په استشفاء کې ده ما خو ته د پاول سر کې ویل چې د دې جواب را لرا کې دا سوال بیا تاسو نه کو په دې ځکه کې ته استشفاء د توسل قسم ګرځولې استشفاء د توسل قسم ګرځول ته څنګه دا خبره کې بیا د فاتحه کا صحیح طریقه باندې خبره کوم ماته چې دا د کتاب نه چې هغه مو ته پیش کړ چې زميمه پکې داخله نو داغي صحیح جواب ور سره نو بیا بوسو کې وبوتلې بیا وای چې د دعا درخواست دا دعا نه دا کومه فلسفه ده مولوی سي سړي د قبر خواله لړ شي ماته مال دعا وکا قبر خواته لړ شي هغه ته وجیزستانه دعا غواړم دلته وجیز ما سره اقامه نشته وجی دا دعا نه ده وای دا د الله نه دعا ده کوم اصول دي خاجي بیا بل خبره ده چې تا چې کوم دغه ولا روایت پیش کړو مخکې دغه عربي غو واقعیت پیش کړي و د مخکې واقعیا کې بای کې راوی د مسلم ابن کیسان غزیب ته دغه څه قواله ماته ثابت کا بیا چې د بل د امام مالک دا قول دی پیش کو نو پاغه کې ځان لچره راکا کتاب خدای پدې کې دې پدې باندې په دوه طریقو باندې جرح کوي اول دا ويقول في خلل من وجوه اول ان هذه الروايه ليس لها سند فلا يعتمد عليها پدې باندې رد کو تاویل چې دا دغه غیر مقلد دي زم چې تاسو لراشي استاد مشه سرپرست صفدر دي په مخه سکی حواله ته پیش کوي دا یو حواله چې هغه ژوندې مړ پامې درک شور سن مې برابر ور یک سای دغه حواله د غیر مقلد د استاد مشه راول ځان ته حواله پیش کوي ماته غیر مقلد دي چې په کور د لګزاري کوي غیر مقلد دي چې توثیق ته سره کوي زما رور دي دا غینه باز خبره کوم چې تاسو چې نه د حق دا کوم خبره کړی ده نو اغه دا خبره کړی ده چې هغه چې کوم احادیثو کې ثابتي چې د شهید روح چې هغه په جنت کې کم ځای کې ګرځيږي هغه ته اجازه ته قول دا غي ده بل خبر دا چې تاویل فیض الباری قول معتبر نه دی ول نه دی معتبر فیض الباری قول معتبر دی هغه په خبره کې یو قول ته هغه څه کړی دی نسبت کړي باقی د فیض الباری چې کوم قول دی زما سر په دې مسله کې هغه د هغه مطابق زما سره سوالجات خو ټیم نشته چې زه راته وکم چې هغه زما سره موافق دی او د علماء دیوبند سره موافق دی نور علماء سره موافق واغه خطونه جمع شوی دي او هغه چې دی علماء راخستي دي بل خبره ته ما ته دا وکړه چې تاوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا وګوره بزرګه بس لګ ما ته خاموشي تاویل د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا سماع الموتى دا 251 صفحه ستاده مشر کتاب د سلکی او عند القبر مردا کو نبی نه مردا کو بسلسله دعا سپارشی بنانا دونوں صورت درست ہے واه واجی په خپل د فتوا لګولې وزو په کې سنوم په خپل مشر د فتوا لګولې دا او دا نه دا نوٹ ساسونه چالي کله مال چاره لګل او په دې کې متعلق دا غیر اولا خبره دا استاد مشر دا کړی هغه صحیح دا درسته برابر دا او تاور باندې اوس فتوا لګوله نو استاد مشر خود دې قائل له بل غوړه دې خوجی تا د شیخ حسین علی صاحب قول دی بیانو دا دغه د تسکین الصدور د دې خو ګوره جی دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے گورا صاحب قبر کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے زمائی قامن اشتے جی صحیح شو جی خواہ قبر کے پاس کہے یا قبر سے دور بدی معنی پتوہ لگا والے بیالی کی اور یہی وہ صورت ہے جس کو ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی نے تفسیر بے نظیر میں زچ کم حوالے پیش کم تفسیر بے نظیر بحوالہ حافظ ابن تیمیہ نقل کیا ہے وہ لوگ جو انبیاء و صالحین کو بعد موت کی نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بے مشرک ہے استاد مشرد کتاب میں حوالہ پیش کرا دیکھ ہو سگو رجی دا زمان سر بل کتاب دے تفسیر بے نظیر پدی کی صفحہ نمبر 130 کی لکھی گورے فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون ذلك وكذلك قصدوا قبورهم قالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا ذلك وهذه شفاعة أبطلها الله ورسوله دا شفاعت دا الله و دا الله نبی اغا باطل گرزول او دا دی سوائی خبر نه دا پدی سماع الموتا کی بیا شیخ سرفراز صاحب د 63 صفحہ کی لکھی گورے قبور سی طور پر دعا کرنا کہ صاحب قبر اس طرح میرا کام کر تو یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے لکھی ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب عقیدہ لکھی دی اور تفسیر بے نظیر کی تحریر فرماتے کہ وہ لوگ جو انبیاء و صالحین بعد موت تعویل قبر تعویل گور تعویل چی د مرگ نہ مخ کے د مرگ نہ بعد دی مینس کے فرق نشتے دے سوئی بعد موت کی نزدیک سے پکارتے وہ مشرک ہے دا داغینه نقل کړی دی وای دا مشرک دی دا حواله جات شته زر تویم دا نور نه کزما ګیله خیر دی خو تعالی خدا نه د پکار هغه علما به ګوره په دې باندې وبخي هغه وای چې ستا خو د دې په نسبت باندې د غي په نسبت ستا گزاره وا
خو دې مسله کې زما په نس باندې خویدلې خپل بدر باندې بد وای نور بدر باندې بد وای د مشرانو د کتابونو در پیش کوم استاد د کتاب نه پیش کوم دا منل غواړي بل خبره دی دا وای ګوره زمون یو عالم هغه موږ د جماعت نه وستل او د نقصانات لوجي دی هغه په ما باندې راتړي خاص دا وکي دا دستا شیخ د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دی خو ګوره دی په دې عمدۃ النظر کې سلی کې 99 صفحه دا وې حفاظ حدیث نے بخاری کے 110 احادیث پر تنقید کی ہے اور مسلم کے 130 احادیث پر تنقید کی ہے اور تنہا بخاری کی 78 ہے اور مسلم کی 20 ہے اور 20 مسلم کی 100 ہے اور 20 دونوں کی مشترک ہے زم چې ستاغه په بخاری باندې په مسلم پر راویانو په 130 140 راویانو باندې جرح وکي په 130 حدیث جرح وکي وایي دا شیخ الاسلام دی او چې زماغه پیش کوي دا منکر حدیث دی ډیر عجیب فلسفه دی جوړه کړی دا دا جبور ابو زرگا دا ازالت الرد د چا کتاب دے د استاد مشر د شیخ سرفراز صفدر سے کتاب سے لکھی وہ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 دفعہ مذکور ہے اور تینوں جگہوں میں اس کا ذوب ثابت ہے نو جستاغه په جرح کی استاغه و تضعیف ہوئی وہ جدا شیخ الاسلام د امام اهل سنت او زماغه منکر حدیث ور او بدی په یو کور کې جمع کړی دی د الله بندا بل خبر دادا چې تاسو به خضر سے باندې یو ځل جرح کړی واغه د صحابه پر رد کې د بازي دغه چره د شیعاګانو احادیث باندې جرح کوله تاغي تبدوي د توفه اهل سنت د مولانا عبدالشکور ستا مشر دی دی کې لیکي شیعوں نے قرآن کے مخالف روایت کو کس طرح سلیکل ہر جان بنا دیا ہے په دې کې بزرګانو د شیعاګانو په مختلف روایتونو راغلي سری پای باندې جرح کوي په کوم چې تاغي باندې لعن او توان کو عقبان دی کلام کوي تکلم به کوي ضعیف ورته وي ډیر زیات وخت اخلي کنه دا مې درته پیش کړی وي بل خبره دارا چې تا یو ځل ویل چې صحت د سند نه مستلزمه صحت د متن په دې تا علامه خضر حیات بکروی صاحب ته منکر حدیث وي دا استاد مشر په دې توپه بس چلو ځه دا وځه ته نه کو چلو صحیح دا غینه بعد ګوره تا ویل چې د امام ابو حنیفه قول وخیا دا فتاوا شاه محمد اسحاق دهلوی دا او دی باندې چې دا ترجمه او تحقیق تخریج دا مفتی ضیاء الرحمن ذاکر صاحب کړی دی یو معتبر عالم دی سلی کې ګوره وای بزرگانو وان دعاءهم وطلب الشفاعه منهم في هذه الحال يبزي للشرك دا بزرگانو مبزید شرک ته بیا ګوره جی واما دعاء الرسول وطلب الحوائج من وطلب شفاعتي عند قبر او بعد موتي بیا لکی فهذا من افعال المشركين بیا سلکی لم يفعل احد من السلف یو سلف کی یو تندا نه کړي ولو کان قصد الدعاء عند قبر مشروعا کدا شی مشروع لفعله الصحابه صحابه وکړو تابعین وکړو په صحیح روایتونو کې دا ثابت نه ده اولان دي لکی وای دا د یو امام د ایمون نه دی نقل د یو امام د ایمون نه دی نقل د خلک اسه وای او دی خو ګوره جی دا زما سره تفسیر ماجدی دی په دې کې د یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله د دې آیت تحت لاندې لیکي وای بزرګان بعض خلک چې د بزرګان دین کې استعانت او انبیاء اولیاء استغاثه جایز رکھا ہے بیا په اخر کې لیکي جی وای دا وسیله دا چې دیو په دې معنی باندې هغه سره چې هغه د ذریعہ وای اور ایسی شدید و پاش غلطیاں نادر کثیر الوقوع ہے دا سی غلطیاں دا سدی دا پاهش غلطیاں دي نادر نه دي دا کثیر الوقوع دي دا غینه با سلی ګوره وای بزرگان و اما اذا كان المطلوب من ميت او غائبا چرته مطلوب سړی کوي هغه یو شی د چانه طلب کوي او مطلوب هغه د میت نه یا د غائب نه میت پکې راغی نو بیا سلی کی وای کسی عالم کو به شک نہیں کہ یہ بدعت ہے وای بزرگان هیڅ چا د بدی کې شک نشتا چې دا بدعت ہے بیا لیکي کوئی امام سے اس بارے میں کچھ نقل نہیں اس امام نے د بارے کې صحیح نقل نه دا علماء دیوبند نه دي بیا په اخر کې بزرگان زدا ویم ګوره صحیح البخاری نه درته دا پیش کوم تا چې دا قول کو چې بزرگان قبر خالت لشي او د قبر نه دعا غوښته شي طلب د شفاعت کول شي دا زما سره صحیح البخاری دا ګوره حدیث ته ګوره استدلال ته ګوره عن محمد ابن جبير ابن مطعم النبي قالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم یو خزه نبی صلی الله علیه وسلم لراغله فامرها ان ترجع الی نبی صلی الله علیه وسلم ورته جی ما ته بلغ اخبار راشي قالت غیوتی ارايت ان جئت بخبر الله کید الله نبی کو زراشم ولما جئت زتاونم سم مقصد كانها تقول الموت امام بخاری ته چته مماتی ونه او دارنګ دي صحابي ته مماتی ونه او خزه ته مماتی ونه خبره پوښي كانها تقول الموت وای چې هغه چې اراده دا و چې زراشم ته وفات شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا نه چې زما قبر خاله براشي نبی صلی الله علیه وسلم دا نه زمانه به د دې شي طلب کې د دې شي طلب کې سی ورته وي الم تجديني فاتي ابا بکر کتراغله او زنو من ابو بکر لبراشي دا زما د پر د الله د نبی د صحیح حدیث نه خبره راغله او دا منل غواړي بل ګوره دا زما سره بل حدیث دی په دې کې 15 سندونه دي دې کې لیکي بزرګانو اول